بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی وخت کې یو دوه نوجوانان چې ما سره ناست دي نو دوی سره به خبرې اترې کوو چې د دوی د فیوچر باره کې څه ویژن دی، دوی څه کول غواړي. نو اول به دوی ستاسو تعارف کوو. بچې ستا نوم؟ زما نوم عبدالرحمن دی، د سړیرو ګل آباد نه تعلق لرم او په سیکنډ ایئر کې سبق وایم. اف ایس سی پارت 2 مې دی، هدف کالج نه دا سبق وایم دي. ستا نوم بچې؟ زما جی محمد سعدالله خان دی او زه میټریک کوم، زه اټک کې یم. اټک کې دي. نو داسې وګڼه چې دا د نوې نسل نمایندګان دي. دوی سره به خبرې اترې کوو د تعلیم حوالې سره، د روزګار حوالې سره. هم د نوې نسل له امله چې دوی به څه کېږي، دا خو پیمپر دي، دوی خو نه لوبې کوي، نه فټنس شته، نه سبق شته. نو راځو اول عبدالرحمنه، ته د نوې کول مستقبل څنګه یې لکه پرسنټیج وایز خبرې کوو؟ ټول نه اول جواد خان ستاسو ډېره مننه چې تاسو لکه دومره ټایم وباسئ او تاسو دا هر څه ریکارډ کوئ، بیا د نوې نسل ته ورسوئ. ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلئ، دومره ټایم هم وباسئ. دې نه زه دا ویل غواړم چې نوې نسل چې زموږ څومره روان دی، نو که تاسو وګورئ نن سبا هغې سره هر قسمه کې سهولیات شته دی. که تاسو هغه په آنلاین ټریډینګ ارننګ سره وګورئ، که تاسو سوشل میډیا پلیټفارم سره وګورئ، که د هغه تاسو نن سبا د ماډرن ایجوکیشن سره وګورئ چې کوم ماډرن ایجوکیشن روان دی، د ټاټ د هغې نه راوتي دي او ښه په آنلاین طریقو سره، ملټي میډیا طریقو سره کوم سبق ښودل کېږي. نو زه خو وایم د دې نه زیات چې زموږ دا نوې نسل نشي کولی، دا ډېره غلطه خبره ده. او دا راته ووایي چې د هلکان فریاد کې چې روزګار نشته، جابز نشته، چې تعلیمونه کړي دي، هغوی د څه پیغام، لکه ته خو لا خپل سټوډنټ یې، خو څه نظر لرې؟ جی جابز نشته، دا موږ ته حالات خراب دي. نو دې لکه د یو نه سوال نه بل سوال نه ښه ده چې لږه کوئ، خپله مزدوري کوئ، ځان له څه وکړئ. لکه فلان اټلي ته ځم، لنډن ته ځم، یو کې ته ځم، د هغې نه خپل پاکستان تاسو دپاره دومره ښه ملک دی چې کوم ځای کې تاسو دپاره هر یو اپورچونټي شته. که هغه تاسو چې کوم بار مزدوري کوي هغه تاسو خپل په پاکستان کې هغه ټایم ورکړو، قسم دي چې تاسو به کروڑپتیان شئ. بالکل. او دا خبره سره زه اتفاق ځکه کوم چې موږ په دې ایلیګل تلو او یا په سټوډنټ ویزا د لکونو روپۍ ورکوو، نو خو دغه پیسې موږ یوټیلایز کړو په یو ښه بزنس کې او ځان سره مطلب له شل بې روزګاره نورو موږ په ځای کولی شو. څنګه چې دوی آنلاین بزنس دی او نور ډېر څیزونه دي. راځو د بل ماشوم ته دا راته ووایه چې د موبایل استعمال د نوې نسل کې ډېر کامنټس کې ووایه. ټول مخکې ډېر مننه جواد خان، تاسو راغلی او زموږ انټرویو مو واخیسته او د موبایل باره کې تاسو خبر وکړه. نو هغې به موږ ووایو چې د موبایل چې دی د دوه طریقو سره استعمالېږي، ښه او بد. خو دا په انسان باندې خپله دی چې دا هغه څنګه استعمالول غواړي. ښه استعمال په انسان په لاس کې دی او بد استعمال د انسان په لاس کې دی. نو موږ به اوس ووایو چې لکه نن سبا داسې پلیټفارمز راوتي، امیزون شو، فریلانسنګ شو، داسې ګرافیک ډیزایننګ شو، دا دوه درې پلیټفارمز مې ورته یاد کړل. دا چې موږ وکړو نو موږ هر څه کې داخله اخیستی شو. نو دا د دوو ماشومانو داسې وکړه چې دا د نوې کول ریپرزنټیټیو دوی وکړه او بالکل زما سوچ یې بدل کړ. زه مایوس وم، ما ویل د دې نوې نسل به څه کېږي، خو واقعي چې ډېر جینیس دي، ډېر څه به وکړي او مایوسي هسې هم ګناه ده، کفر دی. خو الله دې وکړي چې دغه شان د دې نورو نوجوانانو سوچ مې او موبایل استعمال پازیټیو شي، نشو ته بالکل لاړ نه شي. نو امید لرو چې دا نسل به زموږ ډېر په وړاندې ځي. ډېره